زما عزتمند څوک چې مالدار وي الله وس ورکړي نو په دې یو ځل حج فرض دی او عمره دا سنت مؤکده دی چې چانی کړي مذهب د احناف کې یو ځل عمره سنت مؤکده ده ادا نور علماء وی چې عمره نی کړي یو ځل دا واجب ده بار بار سنت او مستحب ده او د حج عمره هغه خبر کو چې کومه د سنت طریقې مطابق وي چې کومه خبرې سوي د سنت طریقې مطابق وي تاسو ما ته ګورئ دې نه موږ تاسو مزرګان فارغ کې د سپیکر نه پکار د جلوسونو د بیان نمخ کې مسموله وګوره د عمرې ترتیب دا دی الله دې ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ته د مرګ نه مخکې توفیق ورکړي څوک چې عمرې ته ځي نو د هغې ترتیب دا دی چې کله د ده تلل یقیني شي نو دی به د احرام په نیت باندې کور کې غسل وکړي غسل نه مخکې دې لیکونه والي د خپلو لاسو بریتونه دې والي د خپلو ترخونو او د نامې د لاندې صفایي دې وکړي اثر دې نه خورئ پکار دې چې د حج او د عمرې لپاره د سړي د سر ویښته وي د غسل په دې نیت کو کله چې دې ورسېږي او د ده تلل یقیني شي نو ده به هغه ځای کې احرام وتړي او دس به وکړي غسل خو د کور کې د احرام ته نیت کړی د احرام دپاره غسل مستحب او مسنون دی که چا وکړو نو ثواب دی شي او که چا ونه کړو نو د باندې څه ګناه نشته او دسم کافی کیږي بلکې کله زنانه په بیماری کې وي په حیض او نفاس کې ده د دام که غسل وکړي ځکه دا غسل د صفایۍ دپاره دی دا د طهارت دپاره نه دی پوه شئ په دې باندې دا غسل د صفایۍ دپاره دی نو که زنانه بیماری کې دا د غسل وکړي بیا چې هغه ځای کې فلای چې یقیني شي نو سړی احرام وتړي او د زنانو احرام خو په خپلو جامو کې دی د یو څادر نه لنګ وهي او بل څادر د څادر په شان په سر کې او د لنګ نه پس بیا پرتوګ وباسي کمیس او جاکټ او بنین وباسي او دا غي د پس 2 رکعات نفل وکي د صلات احرام وای دا د جمهور په نظمانه درستی مستحب دي اول رکعت کی سورہ کافرون وای او په دویم کی سورہ اخلاص وای بیا د 2 رکعات نفل د تلبیہ وای دا تلبیہ نارینه په پتیز وای زنانه په کلار وای دا څه په کلار چې زنانه په خپل اوري او دا تلبیه یو ځل ویل د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بعض نور ائمه په نس رکن دی د دې ویل د ضروري دي چې چاره نور دي تاسو به ټکه ټکه وای اگر تلبیه دا تلبیه صدا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دغه شان تلبیه په صحیح حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی بھائی دغه شان تلبیه بده په تیز وایي اگر نیت د زړه اراده ته وایي په دې موږ نورو چیزونو کې په خلود د حج او د عمرې نیت نه راغلی صرف حدیث و گدار آگلی دی چه چار نیتو کو د عمری او د حج نور سره د الفاظ وای اللهم لبیک عمرة لا رياء فيها ولا سمعة
الا حاضر او عمرکم اپدی کے سریاکاری و شہرت و نمود میں مقصد نہ دے اگر درو خبرو سره سره محرم شي یو د نارینا گندل جامع لري کې صادرونه ځان نتاو کل دویم نیت دے او دریم د تلبیه دا احرام د کوم ځای نه تړل پکار دی ځان په مسله پوهوي رسول الله علیه السلام په تمام عمر کې د میقات نمخ کې احرام نه تړل پنځه مواقیت دي دی کعبه شریفه نه د دې غیر چاپیر از مکه دا درې کم سلیخ ملا هغه ته زمین حرم وای د زمین حرم نه آپ لزمکه شروع شي هغه ته زمین حل وای او هغه ته بیا په اطراف المیقاتونه دي رسول الله علیه السلام د حج احرام د میقات نه تړلې دیو جن عرب علماء وایي چې سنت طریقه لټای نو مخکې دی احرام نه تړي رسول الله علیه السلام د مکه مدینه منوره نه حج تراغله عمره نه راغله خو نه د خپل مسجد مبارک نه احرام تړلې نه د خپل کور نه تړلې بلکې د ذوالحلیفه نه تړلې د سنت طریقه چې په مرفوع احادیثو کې ثابت ده احرام با چې کوم میقاتونه دی هغه نه وتړي او د بعض صحابه کرامو نه راغلي دي چې هغه د میقاتونو نمخ کې احرام تړلې د جمهور علما وایي جایز دي کچا د میقات نمخ کې احرام وتړلو نو جایز ده خو غره خبره صدا چې کوم رسول الله علیه السلام کړه څه په مسله پوښوي مذهب حنفی کې د عمره دو فرض دی یو فرض په احرام سره پورا شو مذهب حنفی کې په عمره کې دو فرض دي یو د احرام په تړلو او درې سيزونه مواردل هغه سره پورا شو بیا به د حاجی وزیبا تلبیه به ذکر وکي دعاګانې وکي ذکر د الله د ملمستیاغ اعزاز ذکر بس د احرام سره حاصل شو دا حاجی او معتمر بعد الله ملمانه دي احادیث د سره د دعا د قبلې دو وعده الله کړي ایسه لکم کا لکه دې سره تاسو لا عمره تاسو ټول متوجي شئ ګره والله نه لکه غواړي چې موږ یې زدکاو والله به توفیق راکړي بیا به تلبیه وای دا به بس کینا د حاجی په ذکر او اسکار کې د ټولو نلیه تلبیه دا وای ما سره په کلاره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک اگر احرام تړلې او د کفن انتظام مصادرونه تاوکل او د الله د وحدانیت نعره بلندای الله ز حاضر تاسو شریکی صدر نشتا ټول د کمال او خدایتوب صفاتونه تا پورې خاص دي او دا ګور الله دې غوښتي لکه بعد د سړي په سو کواز کې او حاضر نو د چا په نصیب کې چې حج او عمره ده الله غوښتو دې لبیک الله حاضر انت خپل کور ته غوښته بیا به تلبیه وای با تر دې چې دې با حجاز مقدس او مکه مکرمه ته ورسیږي خپل بلډینګ او داستور می پځه کې و سامان ورس برابر کیږي بیا برازي او تلبیه به وای د بیت الله کومه دروازه چې څوک پر ادم نشو بس هغه کافی وا او خدا سانتیا د پاره داغه د حکومت یو دروازه کوله وکړي وي د دې په تلبیه وای با کومه دعاګانې چې د عام مساجد د وردن کېدو دي هغه د مسجد حرام دي هغه دعاګانې به تاسو مخکې لکه دلته مسلمان ذکرې د دې چې د الله کور تر ادم نشي او کله په کعبه نظر لګي
د دې دعا د پاره لاسونه پورته کی او دعا دی غواړي دا د سلف او صحابه کرامونه ثابت دي لارې نه اړخ لشي دعا دی غواړي بیا چې د الله د کور ته راشي وګوره به تلبیه وی لار روان د تلبیه وی د دې لګوره حجر اسود وی ادغره کمال وی تاسو ټول توجه کوئ ابای دې طرف لګورئ دا د حجر اسود وی دا د جنت نه یو کان راغله د دلته چرور سیږي استبابو کی صادر چا فرشته کنا نا بھائی تا کلاو کا ځان نه تاو کا دا خیو غپ کې سرګند کا د خیو دې د لام دې کا حج عمره خو نه کړو مخکې اجي دا بدغه وخت کې کوي کوم مسلمانانو چې بس د دې نه د ذکر دا د ناپوهي د وجه لري دا چې الله کور ته وردن نشي طواف شروع کې دې ته اجتباع وي خیو غپ سکے دا وسرګند کې او استلام دو کې ورغري خبرې دي کېنا استباح مو په جندا درې خبرې دي کچره وستوي رشنی نو د الله قرب خپل کې او کچره خپلول نشي نو د اخلاص به کې دي اب خپل کې او کله دغه وسمني داسې دی حجر اسود لب مخامه خدرږي او په یو لاس باندې د استلام کې و بسم الله الله اکبر او چې استلام دی کو بستا د تلبیه و ختم شو د استلام نفس تا تلبیه ختم شو د تلبیه نه وي د دې نه روان شي پدریو چکرو کې معتمر با رمل کوي رمل په کیسټ کې نس د کیږي به علماء نه چې چاله ورزونه زده کوي با دیب پهلواني سره ګرځي کله کډیر رشوي رمل کې چون کې لاس فزول دي نو زنانه دي نارینه دي نو کله چاله والو خطرې یا برمن نه کې یا د خلکو نه لری لری ګرځي چې ستارمل سنت د پاتې نشي کله عذر د وجه نه رمل پاتې شول سنت پاتې شول عمره کې فرق ناراضي اده عذر د وجه نه خبره نه خو کا اس پاتې شول نو ثواب کې کمی راځي هر پیره کې راځي نو پدیو لاسګورا کتابونو لیکلي خدا خبره ده چې معتبره نه ده بخاری شریف حدیث کې راغلي نبی رسول الله کله عطا علی الحجر نو استلمه بيده وكبر حدیث کې یو لاس راغله تام خلق چې تعلیم خی ولا سنا خی دا خبره ګوره کتابونو کې شته بنیاد نشته څه پوښتنه په خبره باندې کته رسول کوئی جو پلانی کتاب لیکل فلانی خبره کتابونو لیکل خو بنیاد نشته بل یو خبره یاد لرئ اول ځل کې به استلام سره بسم الله الله اکبر وې بیا به باقی چکرونو کې صرف الله اکبر وې چې کتابي عمر زده کوي څه په یو خبره باندې ایو کس موږ سره مختل مولا وفات کې د ترور خاون مو چې حج یو کوم لاس نه نیول ولا مې زما زه کوه کتابي حج دی وته زنه خبره کمزوري خلکو د ځان جوړې کړې وي وګوره په طواف کې اتزل استلام دی یو دل چې شروع کې او یو دل چې شروع کې دا شو او وم سره شو چې ختمه نو بیا به متم استلامو کې څه په پوښتنه لکه زما طواف ختمي یو چکر مې نه ووم کې خو مې ودل پوره شو نو دی وم ختمې دو کې اتم استلام شو الله اکبر فاول کې بسم الله الله اکبر دې اپنور چکرونو کې بتش الله اکبر به دا طواف ختم شو د طواف چې ختم شي وګه په پټه کې ایو مثلا په زمن کې واوري په دې دوران کې ته طواف کې دعا او درې سلور چکر ویوالي او د موز اقامت شروع شو نو د موز د پاره به وګه پټه د موز د پاره به وګه پټه کې چې موز شي بیا وګه سرګند کا ځکه امام احمد بن حنبل رحم الله مسلک دا دی چې په موز کې وګي پټول د موز د واجبات او فرایض نه دي چې و چکر برابر شو ته استلام برابر شول بیا ورا شو ګردا مقام ابراهیم دی ښکاری ورلا
دا په دیو شیشو کې بند کړی زموږ او ستاسو د وجې نه ځکه د دې ته لاس ورغنم په شریعت کې نشته مسکول چې ورته وایي د دې ښکلول هم د شریعت حکم نه دی بس صرف دې ته لاس وګوره چې د الله قدرت وګورې دا د جنت نه یو کاڼی راغلی ابراهیم علیه السلام پې ودرېدلی او د هغوی تر ویګیټو پورې قدمونه پکې غایب شوي او قدم لم چې وګورئ نو داسې لکه نن د یو عام دروند سړي قدم وي داسې ډېر لوی نه دی د عام سړي د قدم عمره قدم دی د دوی لکه تل چې د الله قدرت وګورې چې رب ته په هر څه قادر یې کاڼی د خپل خلیل له نرم کو د خپې پکې وردن نه شو لکه خټه کې چې وردن نه کېږي دا ښکلول دا مسح کول شریعت کې ناروا دي دلته یې پولیس هم ودرولې یو له عالمانو کې یو عالم ولاړ وي خلکو له وایي حرام دي حرام دي خو زموږ د خلکو یو غټ زیاتی دی زموږ د ملک علما خلکو له حج او عمره نه ښایي چې سوګزي ورته وایي ګورې هلته به د چا نه منې ګوره وهابیان دي او نجدیان دي نو چا ویل وایي ښکلی به دی د کس ته ښکلی نو د هغه د کس د وجې نه او د ملا د غلط تعلیم د وجې نه په هر طواف کې په حرام کار کې واقع نو دا عمرې به څه خوند دي چې په هر طواف کې حرام کارونه کوي ښکلول صرف د دې ځای دي که چېرې ورته رسېدی شي ټیل به پرې نه کوې اوس ګوره دا دین دی نو که د دې د ښکلول نه څوک منع کوي چې چاله تکلیف نه نو دا بېدیني ده خو د هغې ښکلول خو الله او رسول موږ او تاسو ته نه دي ویلي نو ګوره که ګڼه نی چاله تکلیف نی دې پسې به ودرېږي نو چې دې پسې ودرېږي نو دې له دې مخ شو کعبې شریفې له دې مخ شو دوه رکعاته د طواف دو کې دا زموږ مذهب حنفي کې واجب دي ادا نور علما وایي سنت دي په دې دو رکعاتو کې که چاله ورځي نو مسنونه طریقه څه ده په اول رکعت کې به سوره کافرون او په دویم کې به سوره اخلاص وایي چې کله دې دو رکعات نفل وکړ زمزم وبوس کا زمزم وبو که ته حرم له وردن کېس کې هم پتا سمبلې نه دي اګه طواف کې ته دې مثال خدا من نه زار شو وبوس کا بیا راشه زمزم وبو د لپاره خاص وخت نشتا زمزم وبو چسکای نو مساله دا وای چې په کم نیت باندې رښتینی نیت باندې د زمزم وبوس کله هغه مراد دی الله پوره کړي او دا الله او رسول په خبرو په تجربه نه کوي تجربه سره خلک د کافر او انګريز خبره مني کل نیت سره با د زمزم وبوس کې چې الله خاتمه می په ایمان کې الله لك دلت دا عبود اسکل توفیق درا کو د خپل حبیب د حوض کوثر د عبود توفیق کمرا کې یا نور زمون بشمار دینی او دنیوي حاجتونه دي زمزم وبوس کلی کې سره په سر را چي په مخ را چي نوم در آواچه ندین پس با روان شي التلاری بودوی لگولی صفا و مروا ندی طواف نفس نهم استلام دے سوئے درکات دیکن نهم استلام دے خدا کتا طواف کے رازی نو گران ای چکری نو صفا مروا سر جتگا سے برلار شن یوشن بورد بلگی دلے نو استاد سعی شروع کولو نمک کے التنسو کا نهم استلامو کا سورہ دا نهم استلام دا اکثر خلق نهیر ہوئی نهم استلام موگرہ سنت تے کچا نهیر شو نو عمرہ کے سفرک نرازی نپس جرمانہ رازی نو لار بشی پسفاڑ رئی بودرے گی مخفق قبلہ بانے او دا دعا بہوئے اگر دتلونا ممخ کی سوئے نبدأو بما بدأ اللہ بہی منگم شروع کو دا اغزین جی اللہ پا خبر قرآن کے داغین شروع کرے اللہ قرآن کے ان الصفا والمروت من شعائر اللہ اگر شروع دا صفا نکڑے نو منگا لکا سنگا پا ذکر کی شروع داغین دا نو پا عمل کی شروع داغین دا ادام سنت طریقہ دا مقام ابراہیم نے کرست درکات نفل کوئی نو دایات سڑے ہوئی واتخذو من مقام ابراہیم مصلا او کدل تراشوی بدا سی رستو سمر زی چی ادریگی نو بدریگی او کرستم زی نینو چی کم زی کی دی دا نفل اکل پتول حرم کی بلکہ کہ حرم نبار چا پخپل بلڈنگ کی اکل کچا دے حدود حرم نبار اکل زمین حل کیوں میں غاڑ اخلاصی گی کچانال تو طواف نفل ارشوی اکلی کی رایال سلوی کنو میں پہ غاڑ اخلاصی گی
او غره په کوم ځای کې دی مقام ابراهیم نه رسو دی خو بشرط دی چې چاله تکلیف نه کستا د توا د نفلونو د وجه نه خلکو له تکلیفي زمون دین دا نه دی چې بل تکلیف ورسوا اگر په صفا ډیرای با مخامخ قبله لو درېږي اگر عمره کې دو فرض یو احرام یو طواف دواړه پوره شول نو په صفا ودرېږي لاسونه په پورته کې دا دعا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده عجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا مسلم شریف حدیث ته دا دعا به یو ځل بیا به دعاګانې غواړي دا د دعا کده قبلېدو ځای دی لکه څنګه طواف کې دعا قبلېږي څه کېږي طواف کې دعا قبلېږي دې ته مطاف وایي دا دې نه ګیر چاپېره د طواف ځای یو خبره هېره شوه په دې طواف کې چې کوم ذکر دې خوښي نو کوه درود شریف وایا دعاګانې کوه خو بعضې خلکو په طواف کې لاس اوچت کړي طواف کې په دعا کې لاس اوچتول نشته تلاوت د قرآن هم سړی کولی شي د علماو د صحیح قول مطابق تلاوت هم کولی شي دې ته ګوره حجر اسود وایي د دې طرف له دا بل ګوټ چې دی دې ته رکن یماني وایي نو که چېرې ګڼه نه وي نو دیس کې خاص ځای د هغې سره د هغې لاس لګول سنت دي او که چېرې ټیل وي نو دې ته اشاره نشته چې دې له دې اشاره کوي د دې رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سنن ابو داود او مسند احمد کې دغه عمر الفاظ راغلي دا کتابونه چې ور سره سوایي الفاظ ذکر کړي دا په مرفوع حدیث کې نشتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دې کې او یا ملائک ولاړی او پدې امین کوي نو په مطاف کې دعاګانې غواړي خاص کر دې نه تر دې پوری دا دعا مکرره وای بیا بدا دعا په صفا ولاړ وي دعا مو یغه نه پس مو دعا بیا بدا دعا وای اداغه نه پس بیا دعا غواړي بیا به پدریم زلوه بیا به دعا غواړي خاص پرېزما نو بس دا دعاګانې دی پوره کې د صفا نه بر روان شي مروه ته د دوو شنو لیټونو په منځ کې به منډه وي داسې منډه به وي چې سړی ځان قابو کولی شي ځکه تا نه مخکې مشران روان دي ماشومان روان دي زنانه روان دي که بې اختیاره منډه وي نو خلک به مړه کې د کابو د لاندې منډه به وي چې ته ځان قابو کولی شي نو د یو شین لیټ نه تر بل شین لیټه پورې به څه وکړي اهل علم لیکلي سلف جدل تم دعا قبلېږي سړی دې دعا کوي وګوره په مروه چې ودرېږي یو چکر شو په مروه چې ودرېږي څه شو یو چکر شو بیا په مروه باندې مخ په قبله ودرېږي او دا دعا به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا به یو ځل دعا به غواړي بیا به دعا به غواړي په درېیم ځل به وي دا یو چکر شو بیا به د مروه نه صفا له راځي او د شنو لیټونو په منځ کې به منډه وي دا دویم چکر شو او بیا به په صفا داسې دعاو کې اخلاص سره لکه مخکې چې تا کړي دي نو بیا د دویم چکر شو بیا به مروه ته راشي او په صفا او مروه به بیا دغه شان درې پیرې دعا غواړي درېیم چکر شو بیا چې صفا لراشي څلورم بشي بیا چې مروه لراشي پنځم بشي بیا چې صفا لراشي شپږم بشي او آخر کې اوم چکر به په صفا باندې ختم شي زمونږ دا مذهب حنفي کې وایي چې په حج کې دوه واجبات دي یو واجب د سعی کوي د صفا او مروه په منځ کې خدا خبره یاد لرئ چې بعض نور ائمه دې تم فرض وایي بعض نور ائمه دې تم څه وایي دې تم فرض وایي وګوره چې حرام مم تړلی او طواف مو کو دوه فرضونه په پوره شول
او د صفا مروه په منځ کې دې سعی وکړ نو اولنې واجب پوره شو دویم واجب دې سر خریل یا لنډول ورکما دې عمره کوي او عمره ختم شو سعی ختم شو نو کما سر نه خریل دې سر خریل شي او کدل نه خریل نو مال سر خریل شي دا مسله عوامو جوړ کړی چې یو بل نشي کوله دې مسله باندې ځان پوي کوي ها خبره دا چې سړی سر حلقو کی او کدا چې داسې وخت کې حاجی لاله چې ورپسې او سورج پس حج ده نو بیا ها خبره دا چې دې سر خړی نه بلکې غټ مشینری کی چې حج د پارم سپاتې شي ته دې سلو ورځې پس او هفته نه پس حج دې چې حج د پارم سويخت پاتې شي بس چې سر وخړلو سر لنکو په چا سره زنانه د دغه د بننا ټول یختب خپل راجب کی اپ کنچي دي ځان نه پرده کی والی بعض زنانه به احتیاطي کوي او د یختو په کټکولو کې یختصر ګندای اپردی سړی ول ګوري د زنانه یختصر ګندول او د پردو سړو قتل حرام دي بلکې د دې نړۍ په پټه په سرکړي او د دې یختخکاری دا کار ناروا او ناجایز دی ریابت خاون رور پلار ور سره سره اده د ټول یختونه د بدن لک سیوا والی یا په پخپل والی یا بسوک پخپل والی بس دا عمره او الله دې موږ ټول له دې دا کولو توفیق راکړي بعض خلکو یو طریقه اختیار کړی د عمره نه پس په صفات ورکات کوي دا خبرم کتابونو لیکلي خو څه بنیاد نشتا د عمره نه پس خلق صفا باندې سکي درغه کتابونو لیکلي خو دې بالکل اصل په دین کې نشتا دا خطا واقع شوی چاته بس بیا چې سر د اخره خپل احرام جامې به بدل کې بیا ته نفلی طوافونه کې نو بس هغه به چکرې او د رکعات وکړي داغه کې نه رمل شتا او نه پکې وګسر غندو شدا به جامو کې وي دا مختصر عمره وا الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي لګل خو بځین کې ناس کوي کنه اوس د حج مسائل شروع کوما ورته ذل حجې اوس مخکې رستو بوزي خو زه ته مسنون حج ذکر کوم اکه مخکې رستو د رشت وجه نه دا غزه حکومت چا څوک مخکې بوزي څوک رستو ما دې په دې جنگونه پردون نه کوي ځنې وخت ګوره دیر شو صلیخ لا خلق په یو وخت بوتل ممکن نه دي خامخا به پکې رستواله مخکېواله راځي لکه تاسو علوی کې 10 بجې زما روټۍ ده حضور کسان دراغو ته مداګر به کوي وخوري په چا نمبر 10 بجې جو وخت په 12 ویل او رسیدو لګورا اتم ذل حجہ دې ته یوم الترویه وایي زمون په شریعت کې نو پدې ورځ بسړې غسل کی د احرام جامې بواچي د زنانو غسل کی او دا غي په خپل جامو کې حرام ده نو که چا سره وسوي او اسباب وی نو چنور روحي جی په اتم تاریخ د ذل حجې نو حاجیان مد مکه مکرمه نه منا روان شي په منا کې خیمه دا د ارچا د پار خپل ځای اګه چا سره ځای نیوي نو د منا په حدود کې د ځان ور داخل کی سنت طریقه دا چې په منا کې پنځه منځونه وشي ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن او د ساری مزه داشت رول مسنون او سنت طریقہ دا پمنا کے دو ساری چمزو شی دا بدا عرفی رزمی دا سبا دا مزنب تکبیرونم شروع شی دا دل پسنگ امنا شروع کرو بھائی دا عرفی دا رزمی دا سبا نب تکبیرونم شروع شی دا حاجیان چنور روخی جی نو دا منان با میدان عرفات تزی عرفات کې دار چا خپل خپل زوی دا کوشش وکړ دي چې حدود کې کنا الته حکومت بورډونه لګولي په هر ځای کې به لیکل کړي چې ته حدود کې دنه کبار ځکه ته غرض د حدود نه بار تیرا کنو اجو نشو ډېر خلکو لدا سي واقع کیږي یو ځل چې خلکو خاص کر زموږ دارونه چې کوم مزدورو لذي
نو حج عمرې له راځي خو زده کوي نه لکه دلته هم څوک نه زده کوي. اوس ګوره موږ په ختم کې اعلان کړی چې د روژې پسې د شوال په میاشت کې به موږ د حج ترتیب ورکوو. یو دوه کسان پابندۍ سره رالل نور نه راځي. نو بیا هغه ویډیو کړه چې تاسو یو سره موږ لراغله خو موږ ورځي نه څنګه موږ به ایمان سره وایي په موږ چاو درول نه د پلار او مور او استاد او موږ لراغله داغه څنګه موزي په میدان عرفات له شعور سيږي ناغه کې کا آرام کې یا کا خپل تلاوت او نفلونه کې چې کله زوال شي د زوال سره اذان شي هغه جمعات لم خلق ځان نشي خدا ول خپل خیمه معلومه نه که څوک ځان رسول شي نو خبره ده د پدې کې دواړه منځونه په جمع کوي د ماسپخینم او د مازیګر دې ته ادمون په شریعت کې جمع تقدیم وایي د مازیګر موزم د ماسپخین په وخت کې کوي دې ته څه دې ته فقها جمع تقدیم وایي او دا دوه رکعات دا هغه د علماء مسلک دا دی چې دا قصر د حج د وجه نه دی. اګه موږ احناف علما دا وایي چې څوک مسافر د قصر دی کې او مقیم دی نو پورا دی کې او دا مسله اجتهادیه ده. نو که پتا راځي دا امام سره ته موږ کې هغه دوه کله ته ورپسې دی بیا ودرېږي چې دا هغه دوه کې هغه د نور مکړي. مولانا مکی صاحب رحمت الله علیه اولی عالم دی چاولوی وی التقو امام دو کوي او زمبا سلور کوم ورپسو کو ناغور دا الله بندگانو په دیو ورځ په اتفاق کوي کنه اته تاسو د عرفه پر زم اتفاق نشتا نو اخر دا امت برابر ځکه کی کوم ځکه چې دوی په اجتهادي مسائل دمر جنگونه او فرضونه کوي وای په دیو ورځ خدای الله نو ویری دی لکسو کوي ایک سوکل تمیم د دې حدیث راوی د ابن عمر رضی الله عنه چې دواړه منځونه د ماسپخین په وخت کې ابن عمر رضی الله عنه یو ځل جمع لاړه او په خپل خیمه کې دواړه وکړ. ادي کې یو فائدہ دی بعض خلک ټیک ته چې امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دې زاهدونو مسلک هم نه دی د مازیګر خپل وخت کې د ماسپخین خپل وخت کې دې کې یو نقصان دار راځي توجه مولا الته چې ته او 10 کې نو که یو غنټه کې ته دا او 10 نه فارغ شو نو دا ډېره اسانه خبره ده ځکه خلک په قطار کې ولاړ وي لکونه خلق دے نو ارچا دا پار حدودا دا او دسمات زی نشتا نو یو گھنٹا کے کا او دس تو کن لا وقت خبر ہے کچھ تدوار منزنو کن نو دو حقوق دا پارا او دس ضروری نہ دے حقوق دا پارا او دس ضروری نہ دے نو بس تعالی مخ کلاو شوا ترماخام پوری مخ پا قبلہ والار یا دعا غوالا خپل عجبه کې دعا دای کی توجه لړې ځنه خلق د عربی کتاب مخې لنیولې نو کده په عربی کوئی الفاظ صحیح په معنا کوئی نو خبره ده او چې په الفاظ نه کوئی الفاظ غلط وای او داغه معنا ورته نه معلومیږي نو د دې دعا د څه فائدہ نشو په خپل عجبه کې اخلاص سره سره سکی دعا د غواړي او حدیث کې راغلی ترمذی شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی بہترین دعا چیزی کو امان مخ کی پیغمبران علیہم السلام کڑی و پا میدان دا عرفات کی ناغدا دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شیء قدیر دا بار بار ہوئی بعضی کتابون خلق لا سکر گئی دا بسل پیرے ہوئے بسل پیرے ہوئے لسو حدیث کے لئے زر پی روایا 200 پی روایا خو خاص تعداد په شریعت کې نشتا تب چې څومره دی وي نو میدان عرفات کې سره دام وای تلبیم وای تکبیرونه وای چې ستړي کې کېنا چې د مکه کې بیا مخ په قبله ودرېږي په حج کې ګوره د مذهب حنفي مطابق درې فرض دي یو فرض په احرام تړلو کې پوره شو او دویم فرض دا د میدان عرفات په درېدو پوره شو زوال نه تر ماخامه پورې حاجان مخ په قبله ولاړی ادا په حج کې دا څه لکه بدن د انسان کې جنملا دکې الله حبیب ذکر الحج العرفه حج عرفه ده په دې ورځ دې سړی جړا کوي دعا دې کوي
ورځنی اوقاتو کې لا انور پرې وټو ته 2 غنټې 2.5 غنټې پاتې دي او ګروپ والوي چې بس لراځي دای خبره منای بیا رستو بسونه ني د بس کې کېنا خو ته پوه شې تر ماښام استاد دعا او د جړا وخت دی په بس کې په سټ کده ملاو شو کو ولاړی بس خپل رب له جړا کوي مخ په قبله بس کې قبله ته معلومه بسونه او پیدل خلق د ماخام د نور پر وته مخ کې نشي را روانې دي ور لک سات کو څو میدان عرفات کې درې فرض پوره شو خدا تر ماخام پوری بدون د حج د واجبات ندي لک سات چې درې فرض دی پوره شو خو تر ماخام دا درې دل بدون د واجبات ندي ور چې پریوزي بسونه او پیدل خلق به حرکت کوي او تلبیه به وي ذکر وکي او د عرفات نه به مزدلفه لراځي کچاله واسطاقت الله ور کړی نو پیدل دراشي دا د حکومت پلي پلي لارې جوړ کړي پیدل چې پاغي ګاډي ماډي نه پریږي نو بس 2 غنټو کې په دمه دمه سره د عرفات نه مزدلفه لورسيږي بسونه کله رکاوټ جوړ شي نو مخه بند بیا سره گیر شي پکې نو ذکر بکوي تلبیه بکوي تر دې چې د عرفات نه وراشي میدان د مزدلفه ته خدا به کوشش کوي چې حدود کې رادن نشي ځینې خلک احتیاط نه کوي نو د مزدلفه د حدود نه بار عيش پته رکھي نو ګور د حج یو لویه مسله کې پاتې شو ځان به حدود کې رادن نه کوي چرو رسول مزدلفه لدا مزبد ماخام نه په عرفات کې کوي نه په پلار کې کوي تر دې چې بعض ائمه وایي چې پای کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې کدا مز چالار کې یا په عرفات کې کدا به دوباره راګرځي د چې کله رسیدي مزدلفه ته خپل سامان بکې دی کو وختي رسیدي ادا ماخام وخت نو جمع بنه کوي ماسوتن له انتظار کوي اگر ماسوتن په وخت کې رسیدي نو سامان چکی دی یو 10 موقو بانگ بوائی نا اول بدر رکات ما خامو کئی منس کی بسنت و نفل نکوئی بیاب اور پسی دا ماسخوتن موزو کئی دیتا جمع تاخیر وائی دیتا سوئی تو عرفات کی جمع تقدیم وائی ذکر دا مازیگر ماسخین لمخ کو دیتا جمع تاخیر ذکر وائی دا ما خام اغی ماسخوتن ترست کو دا سی سنت طریقہ دا رسو کدا سوک نفل کئی که وطر کئی بیا بلک پروزئی آرامو کئی لگزک سبا دا اختر رد دا و دا حاجی پا سر بانے دیر کارو ندی لگ وقتی سڑے پاسی نبی علیہ السلام پا دقش پا تحجد نہیں کری خود تحجد را پانا سی دی یو گھنٹا کی ویلا و 10 کے لگ وقتی را پاسائی یو گھنٹا کی کاو 10 مبرابر کنو دا بستاسو نرتو بیا غٹا خبر بھائی تہجد کو پا انتظار ناسیا التا مسجد مشعر الحرام دے داغی بانگم پتول مزدلفہ کے وریدیش اتابا ازان سر ٹیم مقرر کری چی پا حرم کی سو وقت بانگ وینو اگا ٹیم بزان سر ضرور ساتای نو جی بس ٹیم شو بانگ بیو مرگرے ہوئی چی بانگ موئی نو 2 رکعت سنت بو کئی او اغی پسی بیو مرگرے مخی کئی او جمع بو کئی سپر چې مبد وختیو کو خو بشرط دی چې د اذان وخت شي نو چې مزمو کو نو بیا به مخ په قبله ودرېږي دا ستاسو په حج کې د واجبات نه دي ادوا به غواړي مخ په قبله لک سات کو سو قدرت د واجب ادا شول خدا وګدول په سنت دي نو دعا وکې جړا وکې چې پوښي چې نور را خطو لګمره ټیم پاتې چې 2 رکعات پکې سوک جی پا طریقہ 2 رکعاتا کئی 15 منٹ پہ لگی اگر زمون تراو غنطی کئی نو پشلو رکعاتو 15 منٹ لگی ہے بھائی نو چی 15 منٹ او 2 رکعاتو وقت پاتی شی بس وقوف دم مزدلفی ببن کے رازی با او ذکر بکے تلبیہ بوے اللہ نبو دعاگان غواڑے او منات برازی دا دا اختر رز دا نن دا حاجی سلور کارو ندی سورا دا حاجی سلور کارو ندی حاجیانو بانے دا اختر موز نی ذکر اللہ لپتا وجودی پسر نور سورا کارو ندی وجود دا اختر موز کولا غار سبت خطا شوئے
نو اول کار د جمره عقبه په وګټو وشتل ورګټي په مزدلفه نه سوک راخلي مینا نه سوک راخلي ادا تکلفات من کوي سو کی وینځي شریعت کې رسول الله علیه السلام نے د ګټو وینځل نه دی راغلي اگر چې خبره کتابونو ذکر کړي دا تاسو چې فلانه مولا او غزل توت باندې غلي ویلي د تاسو څومره کمزور خبرې دي دا کتابونو کې موجود دي خوا چاړ کول غواړي ګټي براواله وو قرآن ما دې ګټو لګورای دا څه تاسو د مزدلفه نه راځي مینا تا نو دا د شیطان اول سره د جمره اولا وای د جمره وسطا وای او د جمره العقبه وای دا هم پریزي دا اخرنه د شیطان سره په وګي ټولای بسم الله الله اکبر او تاسو کوم تلبیه چې د حج سره شروع کړی و د اول ګټي سره بس دا وخت ختم شو نور کدی نه پس تلبیه سو کوئی نو دا بدنا په هي د وجنه وای مثلا ما خو په دې کنه رومبي ګټي سره تلبیه بند شو نو کله چې جمره په وګټو وشتا نو استاد زم عمل د قربانی بشرط دي چې ستا حج قران او حج تمتع ځکه حج درې قسمه ده کله چې حج افراد او قربانی نشتا موږ د حج تمتع ذکر کوو زموږ څومره حاجیان صاحبان چې دې نزي د دې حج تمتع نو قربانی په واجب یا به قربانیو کې او قربانی دنګ والا سره چا خبره کړي یا نور کسانو سره کړي ادي په لګوري ته په ارث پچا خو اعتماد کې هغه پیسې ورکه کې وتا کې ورکستا و شو او داغه غاړه باندې ته نقصان پکې وکړو نو قربانی چوشي داغه نه پس وګوره سر اخره اخا خبره دی چې حاجیان ځان سره اسباب وړي وکړه په غرض تسویل شلول خلق سر خرول والا په قطار کې ولاړ و دیم سي ځنه سو کوئی پس یو سل ریاله بخره ازو کوئی په 500 شپې ریاله بسر خره اواجیل ته ضربونه ډیر ورکړي دي چې لزر ورګي دی دا یو سر په 15000 مو خولو یو کو یو ریال نه 3000 روپۍ جوړیږي نو خپل یو بل لکه نه او یو بل سرونه اخره سو خبرې شوې درې خبرې شوې ورا جمره مون په وګټو اشتد اختر پر ورپسې مون قرباني مو کا قربانای نه پس مو سره مخرلو دي ته په حج کې تحلیل اول وای د احرام د وجنه چې کوم شیزونه بنشي او غټول کلاو شول یو شی لا بند چې د بیبي سره صحبت ورته حرام ده نو بس جامع بواچه بریتونه کلر کې لري بکی نکونه په کټ پکې په خپل جامو کې برازي د الله کورتا د دې ته طواف زیارت وای د دې ته طواف رکن وای د دې ته طواف فرضي وای دا غدرم فرض د په حج کې د الله د کور طواف وکي ا دې طواف په وسائل کې دې بس ادا په جامو کې او که چا نه جامي مامي دي د په حرام کې کولې شي مثلا باندې ځم خو یو ځلې جامع نه دي راغشتي اجامي چرته له بلډینګ کې چابي مور سره نشتا نو که چا په حرام کې دا طواف کوم څه خبره نه ده وګوره سلور کارونا دا د اختر فرض دي خدا که چېرې په دغه رسول طواف زیارت لرا نه کوي تل یو لسمه او کو په دولسمه او کو بلکې عام علماء وایي چې څومره رسو کې سپینشتا صرف امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې په دولسمه نه بلا عذر رسو شنو بیا په دسي قد بدم راضی دې کې گنجائش تا بیا ګوره چې طواف مو کو سعی مو کد صفا مروه واغه دعاګانې بغواړي چې کوم مو واورېدو نو واپس د مینا ترازی مذهب حنفی دا چې په مینا کې د شپې تیرول سنت دي خدا اغاز د علماء مسلک دا دی چې دام فرض دي وای د شپې زیات عیسا دا با حاجی په مینا کې تیرې نو دا عربو باز خلک چې نږدې ناراضي دای شمیر کړي چې بای شپه اته غنټې دا دای شپږ یا 15 غنټې په مینا کې تیرې بیا واپس ځي څه څه خبره وایي په خپل خیمه کې دغه منځونه د پابندۍ کوي ذکر وکوي تلاوت وکوي اکثر خلک د حج نه پس غپونه لګي نو په اخلاق یې منی کوي که څوک نه مني نو بس په عبادت کوي غپ شپ والا سره مخې نه وي د چې سبا شو یو لسم مرز به لسم باندې خو اختر شو کنه
نو په یو لسمه د زوال نه پس به د جمرات وشتو وخت راشي او دا دومره اوږد د تلوار به نه کوئ د زوال نه والې د سبا راختو پورې دی د زوال نه والې څه پورې دی د سبا راخه اوږد ټایم دی خامخا یو سړی ځان پرش کړي ځان راولي بلکې په هله خیمه کې سکرین لګېدلی باقاعده تعالی اعلان کېږي چې بای ګوره رش دی او ګنجایي نشته ځئ ما کله چې وګوري چې میدان خالي شو راځي وایي بای راځئ نو خبره منل پکار دی که دی چا به منم نه لکه پښتانه اکثر مني نه موږ سره بابا والله ښه ساتي د موږ طالبانو له خدمت یې کړو نه وایي هغه به دې طالبان له وایي که پښتانو کې منل رالل او پنجابیانو کې وتل رالل مسله به څه شي پښتانه تبلیغ له ډېرو ځي خو مني نه هلته بیا بازار کې ګرځي او پنجابي وځي نه خو چې ووتو نو بیا سم وتلي ښه بھائی نو منل به کوئ د مشر منل به کوئ د پوه خلکو منل به کوئ وګوره چې راشي ماله ګورئ دا درې جمرات دي دا اول به په اوږې ټولې بسم الله الله اکبر چې اوږدې ویشته اړخ له به شي اوږده دعا به وغواړې دا د دعا قبلېدو ځای دی که پولیس درله وایي لږ مخکې شه نو ویې منه مخکې شه اړخ له شه چې ته پوره اړخ له شي نو بیا دې پولیس نه تنګوي بعضې سلفونه راغلي او صحابونه وایي څومره دعا به غواړي وایي څومره ټایم کې چې سوره بقره لوستل سړی ختموي د سوره بقره څه کم دوه نیمې پارې ده دا چې په کلاره کلاره وې نو یو ګنټه خو به خامخا ولګي نو که ته ګنټه نه یو نیمه ګنټه درې پاوه خو دعا وکړه ښه مزېداره نو چې دا د ویشتې دعا دې ښه وکړه نو بیا به دا دویمه ولي په وګیټو دې نه پس به هم دعا دپاره ودرېږي دې نه پس به هم څه وي دعا دپاره به ودرېږي او یو مسله یاد لرئ چې هېره نه شوه دا جمره چې دې وویشته نو مستحب دا وي چې دې ښي طرف له راشه لکه ګوره دا جمره ما وویشته نو داسې ښي طرف له راله دعاګانې مې شروع کړي دا دویمه چې وویشته نو دې ګس طرف له سړی راشي لکه دا جمره ده دویمه ما وویشته نو مستحب دا دي چې دې طرف له راشم او دعا وغواړم بیا به د دویمې جمرې نه پس هم ښه دعا وغواړئ چې ښه دعا مو وغوښته نو بیا به دا درېیمه جمره په اوږې ټولئ دې نه پس نو دعا شته او نه ایسارېدل شته دې نه پس نو دعا شته بیا به واپس مینا ته راځئ د جمعې د منځونو پابندي به کوئ چونکې ډېر وخت د سړی تلاوت کوي نور نوافل کوي صلات تسبیح کوي په خپلو ګناهونو جاړي ځکه د مینا دا شپې یا نصیب چې بیا به عمر کې راځي که نه به راځي نو چې سړی په ژړا کې څه کمې ونه کړي په 12مه ورځ چې کله زوال وشو نو د جمراتو ویشتو ورځ راله خو دې ورځ باندې چونکې حج ختمېږي که څوک ایسارېږي نه نو دې کې به تلوار نه کوئ چې رش کې را نه شئ په 12مه ورځ هم ګوره په دغه ترتیب باندې اول به اوله جمره په اوږې ټولي بیا به ورپسې اوږده دعا وکړي بیا به دا دویمه ولي په اوږې ټول بیا به ورپسې اوږده دعا وکړي دا درېیمه چې ولي نو دعا له به ایسارېږي نه ایک یو حاجي صاحب وایي چې زه نور په مینا کې نه ایسارېږم نو بس حاجي مبارک شه راځي نو مکې مکرمې ته خپل بلډینګ ته صرف یو واجب ته پاتې شو چې کله دې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته ځي یا د مکې مکرمې نه خپل وطن ته راځي نو دې به د رخصتۍ او طواف کوي دا واجب دی دې ته طواف وداع وایي او دې ته طواف صدر وایي د رخصتۍ طواف دی دا که زنانه بیماری کې وي نو دا واجب پی نشته به دغه شان راځي رسول الله علیه السلام 14مې ورځې لم پاتې شوی په یو په 10مه ورځ د اختر خو د یو جمره وویشته هغه ټولو کې اخرنی په 11مه دې درې واړه وویشتې په 12مه دې بیا درې واړه وویشتې رسول الله علیه السلام 14مې لم پاتې و نو الله دې وکړي چې موږ او تاسو هم الله د حج توفیق راکړي پاتې شو خو هغه جمرات هم د زوال نه پس ولوي رسول الله علیه السلام 14مې ورځې نه پاتې نو په 14مه ورځ د زوال نه پس جمرات وویشتل اوس هم نیکان خلق پاتې کېږي وایي چې د الله د حبیب یو سنت دی وایي دکېږئ مه بھائی نو بس په 14مه ورځ چې مکې مکرمې ته به راځئ او تاسو واورېدل چې بس یو واجب د حج پاتې دی چې هغه طواف وداع دی طواف د رخصتۍ دی دې کې بعضې خلک په شا شا راځي د الله د کور طواف وکړي بیا په شا شا راځي دا خبره باندې څه دلیل نشته
یا به راوغورځېږي نو خپله به د سر مات شي یا به په بل چا راوغورځېږي یا به مړ کړي بس راغه داسې د حسرت په نظر ګوره چې ربا اخیره مې راتلل ته مګر دی بیا که عمر وي بار بار مې دې کور ته راولې په جړا جړا رخصت شه د واپسۍ مطالبه وکړه څه وکړه د واپسۍ مطالبه وکړه چې الله ما بیا راولې ځکه نه په پیسو ده نه د چا په قوت ده د الله په څه ده د الله په رحم او کرم ده نو دا ستاسو مختصر حج یا چې مدینې منورې ته حاجي ځي ها بھائی توجه وکړئ د درود شریف اصل یو لوی عبادت دی خو چې ځي اوس خو ته د حبیب وطن ته ځې نو درود شریف ډېر ډېر وایه بل کوشش کوئ د حرمینو ډېر لوی قدر دی خاص کر حرم د مکې مکرمې باره کې راغلي توجه مو ده الله قرآن کې وایي ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم چاچ په حرم د مکې کې د ګناه اراده موکا الله یو لوی سزا ورکم په نور ځایونو کې د ګناه په اراده پکړ نشته نیول چې څو دې کړی دي الته کدیو نه که خو څه اراده دې ته نوم پکړ دی دارنګ حرم د مدینې ته چلار شي ولتم د الله حبیب فرمایلی وای المدینه حرم ما بینا عیر الی ثور مدینه د عیر مقام نراواله تر سور پورې حرم ده فمن احدث فيه حدثا چا پک بدعت کو گناہ کبیره کا او آوا محدثا یا یو ظالم او مبتدی ته زیور کو نو د الله او د رسول او د ټول مخلوق په لعنت ته نو ګره د حرم د مدینه ژوندم ډیر سره دا ډیر د پرهیز ده د غزه ګوره حرم ډیر مبارک ده دلته ډیر د احتیاط ژوند تیرې سبو خیال دی الله دې کې یو سره د حرم د مدینه او حرم د مکې نه کو ګراغه بیا به دې غېدو کمزوري مدینه منورې د شورسي خپل بلډینګ لا د سره د غسل کی خپل جامې دی واچي اثر دی ومږي یو داسې ځین کراو چې رسول الله علیه السلام زیارت لزم مسجد نبوی را دن نشوي مسجد نبوی را دن نشوي د 2 رکعات تحیت المسجد کا شکر ادا کړه الله مال ګور او تاسو د خپل حبیب مسجد ترا واستو په حرم کې د مکې کې یو مستیو لاک دی او د رسول الله علیه السلام په مسجد کې یو مست 1000 دی کما خبره چې د 500 زورو دا هغه سندن ثابت نه ده بلکې ضعیف ده د څومره چې تاسو مدینه منوره کې د جمع پابندي کوئ د جمع څه کوئ پابندي کوئ او سلام هر وخت خلاوي نو هغه له داسې اوقات ګورئ چې رشني نو سلام کوي د رسول الله علیه السلام قبر مبارکه ته داسې مواجهه شریف ولوي چې هغه له مقام خدري گئی آداب سرا په کلار आवाज داسې مو پورا سلام بشي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته لکه څنګه جمعه تاسو په تشهود کې وایي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته اکدا سے وایي السلام علیک یا رسول الله او هغه چې پورا سلام سره وایي سلام بالته وي بیا چې لګ دی په لشه سوراخ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د قبر دا غي مخ مبارک ته مخامخ دی یا السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی الله عنه یا بدی پر شبل سراغ د عمر رضی الله عنه قبر مبارکه ته مقام التب سلام وکي بیا بروزي بار سو قدمه کې ورته سره بقیع ده د مدینه منوره مشهور قبرستان چې تاریخ لیکلي چې 10000 صحابه پکې دفن دي سوره نور پکې څومره نیکان خلق دفن دي دا د سبا د مزنه پسم کولاوي او مازیګر نفس سره لار شل تمسنون سلامو کی ادا قبرونو خارې نه راځي بعض خلک دې کې د قبرونو خارې چلای اول تم چلای د قبر خارو کې نشفاشتا نه پکې خیر شتا د خیر او د شر مالک څوک دی د الله ذات علیه دې زموږ نفع نقصان د الله په لاس کې دی دې دوران کې سره قبال مزي دا ولنه جمعات کې چې نبی رسول الله دې بنیاد په مدینه منوره کې خیر څوک چې کور کې بلډینګ کې او د سو کې اولاد شي او په قبا کې 2 رکعات وکړ نو د یو عمر ثواب بوله الله ورکي روزانه په کار دي چې ځای
اوس دا غزه حکومت دی لګو کلونو کې لا پکار شروع دی او روډ جوړ کو د مسجد نبوي نه مسجد قباء هغه باندې گاډي ماډي نه صرف پیدل زنانه او نارینه پیږي زه پزه د قدم د آرام ځایونه جوړ کړي نو په کلاره چې سړی زیږي درې پاو کې مسجد قباء ته ورسیږي بل په خوا به تاریخي مساجد بند اوس چې سوزي خوش نصیب دي دا تاریخي مساجد ټول کله چلاره کې مسجد الجمعه دم کولاوي پکې 2 رکعات سره وکي اوس تاریخي مساجد بندوي نه مخکې به د مزن د وخت نه بغیر سو نو خلق به هغه د کتونه محروم شول ځکه د به کې دلته مز کوم نو د مسجد نبوي هغه 1000 مز را نزي نو اوس که د منځونو د اوقات نه بغیرم سو تاریخي مساجد تزي هغه کولاوي او هدم او هتم درې پاو پیدل مزل او قباتم دې د سړی کله ګاډي کیږي کله پیدل زی ځکه دغه ځمکه باندې پیدل ګرځېدل ځکه پکار دي د الله رسول علیه السلام او صحابه او څومره بیبي مشرانو په دې ځمکه خپل قدمونه ایښي التلار چې سړی او هد شهداو چې د دې په قربانو دا دین موږ تاسو لږه رسېدلې او خپل بچی یتیمانان کړیو بیبیانو کونډې کړي ول تمسون سلام سره واچي او نور زیارتونه دی مسجد قباء ده ناغه مسله ترتیب کی او د مدینه د آداب او خیال او لحاظ کی ریاض الجنه ده رسول الله علیه السلام د کور او د منبر په منځ کې او زید دي ته روضه من ریاض الجنه دا د جنت د باغچونو او باغچره اهل علم لیکلي حقیقتا د غزا الله د جنت نه روسته او د خپل پیغمبر د منبر او د غي د کور په منځ کې کم کور کې چې د فنوي د دې لپاره اوسه یو وخت جوړ کړي ډېر خې کړي مخې وګا کسان لاړل نو په موږ باندې پوری صبح د مخله ولاړو سي پاندازي ور پریزي په موبایل باندې اجازه نامه سړې دي نیمه غنټه ټیم ورکړي نیمه غنټه سي ټیم ورکړي لای کې په کلار سره نفلونو کی دعاګانې وغواړي دغه مختصر حج او عمره رب العالمین لما تاسو ټول ته توفیق راکړي ګره یو خبره پاتې شو د دې په لږه د اختیار یا کړه دیتا حتیم وای دیتا الحجر مقام وای ادا د بیت الله شریف میزاب رحمت ته نو کچاله مکمل او شاو دی کې 2 رکعات نفل کول دادا سیدی لکه په کعبه شریفه کې جدن نو کې او څه خپل کار شو په خو عمر غن ورننه وتل نو کتاب نفل کول دی کله خلق راتل اوس یې اندازې سره وردن نکین نور بن کی نو خپل انتظار وکړو چې ډېر خپل ترتیب شروع کو په اندازې خلق ورپری زنانو لپاره خپل ټیم دی ناغی چې پوښي د خپل نفلونو دعاګانې برابر کړي د دې ته وردن نکیدل چا 2 رکعات وکړ دادا سره لکه الله په کور کې چې دن نو وکړ دې له ټیم انتظار سره وکي او ډېر خو کل مخکبا بچ څومره خلق به ورته شول په ټول په کې ولاړو د چا رکوع کولې شو نه سجده کولې شو اوس دې د پاره ترتیب جوړ کو دې د پاره شو کو ترتیب جوړ کو بداستا سو مختصر حج او عمره حاجیان صاحبان روان دی الله دې په خیر خیریت بوزي